او پوره پښتونخوا کې تاسو اورئ سنت اف ام ریډیو نتورک. السلام علیکم. د سونو 96 اف ام ریډیو اوریدونکو د فیسبوک کو لایو کتونکو په زرامان دتا په پروګرام ستاسو आवाज کې هر کله په خیراله اوستړي مشي وایم. اوریدونکو کتونکو څنګه تاسو ته معلومه ده په دې پروګرام کې موږ د مختلفو ډپارټمنټ مشران راولو دا غي سره دا غي د ډپارټمنټ په کارکردګي او د غرنګ د غي په خدماتو باندې خبرې کوو. په نننی پروګرام ستاسو आवाज کې زموږ سره د رائټ ټو سرویس کمیشن د ډیسټریکټ کوم د ضلع مشر دی منیټرینګ افیسر دی رحمت حسین صاحب سره ملمه دي. د دوی سره خبرې ترې کوو چې رائټ ټو سرویس کمیشن په باجوړ کې کوم هغه کارونه کوي چې دا غینا ډایرکټ زمون ولس چې کوم دی هغه پیدا کړي. د دوی ډپارټمنټ کار سره عوامو ته پیدا سره سیږي. رحمت حسین صاحب ستړي مشي توایي. وعلیکم السلام وزیر رحمان صاحب. زمونږ بسم الله الرحمن الرحیم ربي زدنی علما. زمونږ اوریدونکو کتونکو ته السلام علیکم او وزیر رحمان صاحب مننه. رائټ ټو پبلک سرویسز کمیشن د خیبر پختونخوا یو قانون دی دغه د لاندې په ضلع کې حکومتي ادارې دغه مونیټرینګ کوي. دغه هغه سیزن مونیټر کوي چې دوی د سرویسز خلکو ته په ټایم ورکوي کنه ورکوي. نو تر نن پورې تقریبا یو اتیاداسي سرویسز دي کارونه دي چې هغه نوټیفای شوي. د نوټیفیکیشن نه مطلب دا دی چې د هغې د وخت تعین شوی دی چې دا په دومره وخت کې دا سرویس ورکړی کېږي. نو هغه موږ ډپارټمنټ بیا مونیټر کوو چې آیا خلکو ته دا سرویسز په ټایم ورکوي که نه ورکوي. دا قانون په 2014 کې جوړ شوی او د هغې د امپلیمنټ کولو دپاره بیا رائټ ټو سرویسز کمیشن جوړ شو او باجوړ کې دا چې کوم دی د 2020 نه بیا چې کوم دی افیس دلته اسټابلیش شوی دی او دلته کار کوي. صحیح. کله ته وي باجوړ کې تاسو چې کوم د باجوړ ذکر مو کو چونکې اوس قبایلی اضلاع د مرجر وروسته یو شمېر ډپارټمنټ سره راغلي دي. ستاسو کار چې تاسو شروع کړی دی خلکو ته د دې حوالې سره معلومات شته یا نشته او که بیا نشته تاسو د هغې لپاره کوم ټولز استعمالوئ چې خلکو ته پته ولګي؟ مننه. دا ډېر اهم سوال دی او دا پکار هم ده ځکه چې دا قانون د دې ښکلا دا ده چې دا د ریړۍ زما رور هغه دپاره هم دی او دلته چې کوم دی څومره هایلی کوالیفاید سړی دی د هغه دپاره هم دی د قانون نه فایده اخیستی شي. اوس دا چې کوم دی د ضلع ګوټ کې د صوبې ګوټ کې هر یو سړي ته چې کوم دی دې پته ولګي د هغې دپاره او بیا خاص کر زموږ چې کوم دی دا نیولي مر ډسټرکټس دي کم ایکسپارټ دي د دې کې چې کوم دی هر سړي ته پته ولګي. د دې دپاره زموږ خپل یو ورک پلان په هغه کې مونږ مختلف کم الیکټډ ریپرزنټیټیوز دي MNAs MPAs او دا اوس لوکل ګورنمنټ والا کم چیرمن صاحب دی د هغوی په حجرو کې چې کوم دی مونږ هغوی سره اویرنس سیشنز کوو. د هغې نه علاوه په سکولونو کې چې کم د 11 12 او د 9 10 ماشوماني نو په سکولونو کې هغوی ته اویرنس ورکوو ځکه چې هغه ډېر ښه ټول دی د اویرنس دپاره د انفارمیشن ډیسیمینیشن دپاره. د هغې نه علاوه مونږ داسې چې کم نور ځایونه کې کولې کچېرې کېږي نو هغه کې یو 15 منټه مونږ خبره کوو د دې قانون باره کې. د هغې نه علاوه یو اهم چې پلیټفارم دی هغه د لوکل ریډیو او ټي وي سټیشنز دي. نو هغې کې مونږ څومره چې لوکل ریډیو سټیشنز دي په باجوړ کې نو هغې کې مونږ داسې لایو راځو پروګرامز کوو او خلکو ته آګاهي د دې قانون باره کې ورکوو. صحیح جی. که دا ته وایي خلک د دې قانون لاندې کم کارونه کولی شي چې هغې مستفید شي لکه دا قانون خلکو ته څه ګټه ورکوي؟ رائټ ټو پبلک سرویس کمیشن دې څه شی لکه عام خلک زموږ اوریدونکي دا اوري دا ریډیو د لارې یا موږ د فیسبوک د لارې ګوري هغې به وایي چې موږ ته به د دې د قانون نه څه پیدا رسېږي نو څه کولی شي خلک چې د دې قانون نه هغې ته پیدا ورسي؟ ښه جي. زه به دې لږ په بیکګراونډ کې لاړ شم او کویکلی به تاسو ته ووایم چې د 2014 یا 2013 کې PCNA ورته وایي او سوشو اکنامک یا سټیبلیټي انډکس داسې مختلف سرویز وشو او د هغې نه دا معلومه شوه چې یاره د حکومتي ادارې او د عام خلکو لکه د عام خلکو په حکومتي ادارو باندې اعتبار مکمل ختم شوی دی یا کم شوی دی. د هغې تقریبا 3 وجې وښولې چې یو د حکومتي ادارو ته د خلکو د عام خلکو
چې کوم نه رصد نه صحیح. کیږي یو د هغوی کارونه په ټیم نه کیږي یو هغوی ته چې کم پای کې ترانسپیرنسي نشته د هغوی په کارونو کې مثال کې تور پر که زما ډومیسایل زه جوړوم نو زه به چې کوم نه راځم زما خو پیله دفتر ته تلل ګرانو بیا د هغې نه علاوه زما به په هغې کې یاره زما کار چې کوم نه میاشتو باندې ملیټ و زما بلته ډومیسایل په کارو نو دی دا مسلې مسایل لري نو دی دپاره کې پي اسمبلي دا چې کوم نه دا اکټ پاس کو دا قانون پاس کو چې یاره دوی په منځ کې دا ګیپ کم کړی شي د هغې دپاره بیا دا کمیشن جوړ شو کمیشن د ګورنمنټ پرمننټ چې کوم نه انډیپینډنټ باډي ده ټیک شو جي په دې بیا هر ډسټرکټ کې دی افیس جوړ شو اوس د دې طریقه کار دا دی چې یاره هر ډپارټمنټ دغه بورډز مونږ لګولي هغوی ته هغوی به هغې چې کوم دی د دې سروس دومره ټایم دی مثال کې ډومیسایل ما یاد کړو نو ډومیسایل 10 ورځې دي نو 10 ورځې کې به هغوی هغې ته جوړوي هغه د حکومتي هغه اهلکار ته هم پته چې په دومره ورځو کې دوی د ډومیسایل جوړول دي اوس یو کس رالی چې هغه ډومیسایل دپاره خپل درخواست ورکو او هغه چې کوم دی درخواست هغه باندې هغه په عمل نه کوي یا به کار نه کوي نو دې قانون د لاندې هغه مونږ ته شکایت کولی شي او مونږ د هغې ډپارټمنټ هغه ځای ته ورځو ټایم ټو ټایم مونږ ګورم چې یاره دوی دا کارونه په ټایم کوي که نه کوي خدا نخواسته حکومتي اهلکار که څه غفلت کړی نو بیا مونږ د حکومتي ادارې چې کم مشر دی په ضلع کې ټیک شو جي هغه ته باندې بیا موږ نه تپوس وکړو چې آیا ستا د اهلکار ولې دا کار ډیلې کړی دی یا یې ډینې کړی دی نو هغه که سویلډ سوا جواب رانه کړي او هغه کم کمپلیننټ شي کم سټیزن چې دی کم عوام دی هغه چې کنه مطمئن نه نو بیا کمیشن ته د حق حاصل دی چې په هغه باندې د 500 نه والا 25,000 روپۍ پورې جرمانه او نور داسې ډسپلینري ایکشنز دی چې هغه پرې کوم اخیستلی کېږي د مونږ خلک چې کوم نه دا وکړي چې ځان اویر کړي چې یار دا زما حق دی ډومیسایل ایف آی آر دی د هغې نه یو ډیت برث سرټیفیکیټ دی دا کریکټر او اوریجنل سرټیفیکیټس دي ډي ایم سیز دا بلا تقریبا یو ته داسې کارونه دي چې هغه نوټیفای شوي دي هغه د عوامو حق دی او هغې خپل وخت متعین شوی دی چې په دومره وخت کې به ورکړی کېږي مطلب دا چې کوم یو ټایم فریم تاسو ورکړی چې په دې کې دننه به ډومیسایل جوړیږي برث سرټیفیکیټ به جوړیږي دغه نور چې کوم تاسو د ذکر وکړو دا کارونه به کېږي که د هغې نه لیټ کېږي نو بیا به یو کس زما پرس کا څه ته اپلای وکړه ما ډومیسایل ته اپلای وکړه 10 ورځې ټایم دی هغې باندې 12 ورځې واوړې دي بیا هم چې ورځم او چې اسسټنټ کمیشنر نشته یا پلان کې نشته وټور چې هر څه خو هغه ډیلی شي د هغې دپاره به یو کس څنګه راځي تاسو ته به هغې شکایت څنګه کوي اپلیکیشن به لیکي چېرته به یې وړي طریقه کار به د دې زمونږ 3 فورمې دي مونږ د خلکو د اسانۍ دپاره یو خو زموږ هاټ لاین دی هغه نمبر به تاسو چې کوم دی په دې ویډیو میسج کې او خلکو عوام ته وشي که نه چې دا ډېر ښکلی د آګاهۍ دپاره یو ښه پلیټفارم دی دویم زمونږ دا دی چې یاره زمونږ آفس ته راتلی شي ټیک شو جي زمونږ آفس کې هغه له درخواست هم مونږ لیکو زمونږ کم مشر چې دی د کمیشن کم مشر دی چیف کمیشنر صاحب چې دی هغه مونږ ته تر دې پورې چې تاسو سټیزن د دې پورې فیسیلیټ کړو چې هغه له درخواست هم لیکئ ټیک شو هغه له مونږ درخواست ولیکو هغه درخواست هغه محکمې مشر ته چې کوم دی د هغه د طرف نه مونږ ورولېږو هغه مشر زنګ په ذریعه باندې چې کوم دی ورکړی شي ټیک شو جي بیا د هغې نه بعد چې کوم دی هغې ته مونږ انتظار وکړو د هغې خپل وخت دی هغه وخت کې هم که هغه کار ونه کړي او مونږ ته هغه ته څه جواب ورنه کړي نو بیا مونږ کمیشن چې کوم دی خپله یو درخواست ولیکو خپل کمیشن ته د هغې خپله هلته یو جج ناست دی د هغې چې کوم دی خپل لایرز دي ایډوکیټس دي زموږ خپل یو لیټیګیشن والا لیګل یو سیکشن دی هغې ته لاړ شي نو ودن 7 days کې لکه زموږ هر تھرسډے باندې چې کوم دی زموږ هیرینګ هلته کېږي نو هغې بیا هغسې هیرینګ کېږي د هغوی د ادارې مشر چې کوم دی راغواړي او کوم کمپلیننټ چې کمپلیننټ موږ دومره فیسیلیټیټ کوو چې موږ ویډیو لینک باندې زموږ په افیس کې به ناست دی به د خپل چې کوم دی خبره کوي او هغوی هلته چې کوم دی هیډ افیس ته پېښور کې زموږ هیډ افیس دی هغې ته د ادارې مشر چې کوم دی مشران هلته راوختي داسې طریقه باندې به دوی کمپلینټ موږ ته کوي او یې ته هم کوي د هغې نه علاوه درېیم پلیټفارم دا دی چې زموږ د افیس پیټیسین نمبر دی په هغې باندې د پیر د ورځې نه والا د جمعې د ورځې پورې 9 نه والا 15 بجو پورې هغوی دوی ټلیفون کولی شي معلومات اخیستلی شي نمبر موږ اورېدونکو ته ویلی شو که تاسو ته زبان یادي د هغه 0942 220 272 220 272 جی 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 په دې نمبر باندې تاسو ټلیفون هم کولی شي ټلیفون هم کولی شي یو کس راځي نه د آفس ته درخواست لیکي او سره ټایم نشته جی 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 هغه به بیا تاسو ته وربلي وایي او تاسو به دغه بیا پروسس کوئ بالکل جی مونږ ته دلته دام کولی شي د هغې نه والا معلومات
رقم غستل چې دا غینه اله ما تاسو ته هاټ لاین بل زموږ نمبر دی هغه 091 9216 375 په دې باندې چې کوم دوی کال کولای شي او په خبر نمبر دی او جی او زموږ هډ افیس هاټ لاین خجی ښه او جی وسه پورې داسې کیسونه راغلي تاسو ته چې چا شکایت کړی چې زما دغه کار دی په دومره ټایم کې نه دی شوی او دغه کوم تاسو داسې کاروایی کړي او بیا داسې بدی کې د جرمانې خو څه دغه نشته چې کوم ډپارټمنټ دی هغه دغه ودن 7 ډیز کې تاسو چې کوم پروسس کو دغه نشي تاسو بیره وغواړئ جرمانه خو پینې لګي دا سیده پیله به زه دې ته وایم چې تر ننه پورې څومره موږ سره راغلي دي 2020 نه 2020 اند کې زه خپله باندې دلته پوینټ شوم راغلم نو د هغې نه تر اوسه پورې تقریبا زمونږ 51 داسې شکایتونه راغلي وو ښه جي خو هغه مونږه په فرست دلته ودین د ډسټریکټ انټرنلی چې کوم د کوم ډپارټمنټ سره ډسکس کو نو هغې کې بیا هغه چې کوم نه حل شو هغې نه علاوه کمپلینټ ووایي چې یاره زما لکه فردر زه کیس نه پروسیډ کوم به زما مسله چې کوم دی حل شوه او هغې کې لکه نیولی مر ډسټریکټ دی زموږ خلکو ته دومره معلومات نشته د هغې نه علاوه ادارې کې هم چې کوم دی نوي راځي او د هغې نه نوي کسان راځي نو هغه له ګیپ مونږ برج کوو که نه د هغې دپاره هغوی چې مونږ به کنسلټیشن وکړو نو هغوی به مسله چې کوم دی حل شوه نو هغوی بیا فردر د پینلټي دپاره هغوی ریکویسټ نه کوو د کم کمپلینټ شو نو هغه ځکه کیس دغسې ریزالو شو نو 50 داسې کمپلینټس راغلي د هغې نه علاوه اوس کرنټلی مونږ سره یو 2 کیسز آیډنټیفای شوي دي هغه مونږ کمیشن ته لیږلي دي دا یو پکې پرون هیرینګ وشو یو ډیسیبل کس و هغه ایف آی آر مسله وه نو هغه هیرینګ وشو نو ډي پی او صاحب او ایس ایچ او صاحب ښار چې کوم دی د هغوی نه زموږ کمیشن کوم ریکوایرډ ډاکومنټس دي او تر اوسه پورې څومره ایکشن اخیستلی شوی دی دوی سایډ نه هغه ډاکومنټس یې طلب کړي دي نو نیکسټ هیرینګ کې به هغه انشاءالله بیا کلیر شي تاسو پولیسو د ایف آی آر ذکر مو وکړو جی کمې محکمې یا ډپارټمنټس داسې دي چې هغه مطلب په دې کې نه دي شامل هغې کوم دی تاسو څوک درته سره وړي نو تاسو چې دا موږ نشو کولی که دغه راته لږ ذکر وکړو یا که اوس موږ وو چې کومې شامل دي هغه به ډېرې زما په خیال خو چې کومې نه شاملې چې دا خلکو ته پته ولګي چې دا نه دي شامل نو که دوی سره ریلیونټ څه خبرې چې تاسو ته بهتر راځي ښه جی دا ډېر بهترین سوال دی او موږ ته اکثر زموږ وخت هم لږه ضایع خو ورته نشو ویلی خو بیا هم خلکو ته کم از کم معلومات راشي مونږ ما مخکې ذکر وکړو چې 2 قسم کارونه دي یو ته مونږ نوټیفاید سروسز وایي یو ته مونږ نان نوټیفاید وایي په ساده الفاظو کې هغه دي چې یو اتیا کارونه دي چې هغه د هغې وخت تعین شوی دی ټیک شو جي نو هغې باره کې مونږ کمپلین اخیستلی شو دا قانون د هغې په باره کې جوړ دی او هغه د کم ډپارټمنټ سره دی اوس ټیک شو جی اکی د ډیپټي کمشنر صاحب دی دغه سره سروسز دي لاس سروسز دغه سره دي د هغې نه علاوه پولیس دی د هغوی سره پولیس ډي پی او صاحب دی هغې سره چې کم سروسز دي هغه تقریبا 6 دي د هغې نه علاوه زکات ده د هغې نه علاوه ترانسپورټ دی د هغې نه علاوه اکسایز اینډ ټیکسیشن دی فوډ ډپارټمنټ دی انډسټري دی او د هغې نه علاوه فارسټري دی ایجوکیشن دی جي هیلث دی پکې داسې تقریبا 15 داسې ډپارټمنټس د هغوی سروسز دي تاسو که بیا خپل ویډیو میسج کې دغه کم سروسز دغه هم ډسپلی به کوي کاینډلی د هغې نه علاوه چې د دې نه علاوه نور کم داسې سروسز دي نو هغې کې د سټیزن فیسیلیټیشن دپاره مونږ د هغې زموږ خپل یو کمپلینټ ډیشبورډ دی د هغه د سټیزن پورټل او د سی ایم کمپلینټ سیل ډیشبورډ زموږ سره د هغې ایکسیز دي نو از د ډیمو آفیس نه چې کوم دی مونږ د آر ټي ایس کمیشن ډیمو آفیس نه د هغوی د فیسیلیټیشن دپاره کمپلینټ فارورډ کو خو هغې سره زمونږ داسې چې کوم دی ډایرکټ تعلق ډومین کې زمونږ نه راځي ټیک شو جي نو خلکو ته دا یو اویرنس ورکول پکار دي چې کم سروسز نوټیفاید دي د کم سروسز تعین شوی دی مونږ صرف او صرف دا قانون د هغې نوټیفیکیشن کوي خو بله د خوشخبرۍ خبره دا ده چې په دې قانون کې اوس امینډمنټ زمونږ د کمیشن سایډ نه شوي دي پروپوز شوي دي هغه شکر دی پرو شوي دي په کې دا دی چې څومره په پښتونخوا کې خیبر پښتونخوا صوبه کې څومره حکومتي ادارې دي هغوی به ودن 3 ایئرس په 3 کالو کې خپل سروسز نوټیفای کوي که هغه 10,000 سروسز دي او که 10,000 سروسز دي ټیک شو جي د هغې نه علاوه په روان 15 کالو کې ودن 5 ایئرس کې به خپل سروسز ډیجیټایز کوي د دې قانون د لاندې نو بیا به انشاءالله ټول ډپارټمنټس او ټول سروسز د دې قانون د لاندې چې کوم دی راشي
نو دا چې کوم نه تاسو چې کوم سوال کړو دا جواب داسې صحیح جی باجوړ تاسو چې 2020 اند کې تاسو را لزما په خیال دغه روزو کې بدل ډپارټمنټ هم راغلی کدي نه وړاندې راغلی ټیم به شي خو تاسو خپل ډپارټمنټ چیلنجز دي باجوړ ته چې څومره نوی ډپارټمنټ سره راغلي دي هغه ته خپل بلا چیلنجز دي که دغه سره شیر کوي ځکه چې اول خو خپل مسلې شي به خلک د نورو مسلې واري او جی تاسو څه چیلنجز دي زه خو په خپل باندې اوس کوم یو دا اصل کې قانوني او دا زینه چې کوم جوړ شوی نو دا تقریبا 15 ډپارټمنټس له جوړو او دا غي چې کوم افیسرز دا وی به دغه بالکل جی ټول موږ ته یو غټه مسله چې کوم نه دا چې دلته اوس تقریبا 54 دا سي ډپارټمنټس چې نیولی ایکسټند شوی دی دلته خجی دا وی د ریزیډنشل د افیسز ډیر غټه مسله ده صحیح جی ځکه چې دلته افیسز اوس ماته چې کوم نه یو کم افیس او ځای ملا شو نو هغه بالکل د ناس نو خو ما خپل ډپارټمنټ ته بیا ریکوست وکړو نو په کې رینوویشن داسې یوزونه وکړه پیله یو غټه مسله دلته د افیسز ده دویمه دا چې بیا دغه لکه زه اوټ اف ډسټریکټ یم زما دلته ډیوټي ده نو چې زما ډیوټي ده نو زه ما دلته ریزیډنشل دغه چې کوم نه نشته ما ته ریزیډنشل نشته زه چې کوم نه د ډسټریکټ انچارج یم د کمیشن نو ما ته ریزیډنشل دغه نشته دا غینه علاوه د ټولو نه یو اهم مسله به وایو دغه هم ان شاء الله ټایم ټو ټایم سره موږ حل کوو غټه مسله د اویرنس ده عوامو ته بالکل اویرنس نشته چې یار دا زما حق دی زه به دا حق د چا نه اخلم خدا نه خواسته دا حق ماته زما په ټیم میلاو نشي زه به چاته چې کوم نه جړه فریاد کوم یا به د چا نه د حق چې کوم نه علم ځکه چې زه از ا ګورنمنت افیشل ام د دې خلکو د دې عوامو د په مارچس په ډبي کې ټیکس ورکوي زما تنخواه د هغې نه راځي نو بیا په کار ته دوی ته خپل حق چې کنه په ټیم میلاو شي نو زما په اوس وخت کې چې کوم نه چې څومره د درې مسایل دي یو د افیسز یو د ریزیډنشل او بیا خلکو ته چې کوم نه اویرنس نشته نو اویرنس لپاره تاسو داسې پلیټ فارم چې کوم نه یوټیلایز کو څومره میکسیمم او تاسو موږ سره کوآپریشن وکړئ زموږ افیس چې کوم نه خلکو ته وخی زموږ باره کې خلکو ته وایي په هر پروګرام کې پاره کې نو دا مسله هم ان شاء الله سره حل شي تاسو د تاسو د چیلنجز خبره چې موقع دي سره تړلې خبره چې کوم چې تاسو بهر کمپاین کوي زی کلو ته او جرو ته باغې باندې چې کوم دي خرچه کیږي ایکسپینډیچرز راځي اغیر لپاره گاڑی په کاری مطلب تاسو سره کم از کم چې تاسو خپل نو دغه سہولتونه تاسو ته شته تاسو ته فند درکې یا تاسو سره ذاتی گاڑی شته د اپیس لپاره چې تاسو چرته ځای کم ځای ته ولته کې کمپاین لپاره یا او دغه نه علاوه تاسو سره عمله څومره کسان سره دي خاجي پیله خو دغه تراشو زمونږ د ګورنمنت خو یو طریقه کاری نو زمونږ کم کمیشن چې ډپارټمنټ شه ده نو دا د دې خپل کم 1 لاین بجټ ته نو یوټیلایز کی خو افیشل ویکل مونږ ته لا فلل ډسټریکټ نه دی راکړي مونږ ته لا فلل نه دی راکړي دا غینه علاوه بیا مونږ سره افیس ولا دا منیجمنت کړی دی چې را مونږ ته ډي ډي او پاور مونږ ته راکړی مونږ ته یو لمسم پیکیج کوم نه دلته راکړی هغه نه مونږ د افیس فند هغه ته مونږ وای نه هغه مونږ یوټیلایز کوو نو زمونږ 25 روپیز پر کیلومتر مونږ بیا پرایویټ گاډي ځان ته هایر کو هغه ته چې کوم نه هغه داسې دا منیج کوو دا غینه علاوه زمونږ سره دلته اوس په افیس کې زه از ا پرمننت یم ډسټریکټ انچارج از ډي ایم او بیا ما سره چې کوم نه دلته درې سلور پوزیشنز نوري یو چې کوم نه جی جونیئر کلرکی دا غینه علاوه چې کوم نه نائب قاصدی او دا غینه علاوه کمپیوټر اپریټری دا غینه علاوه چې کوم نه یو فیلډ افیسری نو اوس پدې کې مونږه صرف ز از ا ډي ایم او دلته یم کلاس 4 دی را سره پرمننت دا غینه علاوه یو انټرن دی هغه از اسسټنټ ډي ایم او چې کوم نه ما سره چې کوم نه کار کوي نو دا دوه درې پوزیشنز اوس فلال موږ سره خالی دي نو هغه باندې موږ چې کوم نه دوی فلال هډ افیس ولا کار کوي نو چې ان شاء الله هغه هایرینګ وشي نه ان شاء الله هغه به راشي تاسو د کمپاین طریقه کار څه دی کوم تحصیلونو کې تاسو کمپاین کړی دی او پلان هم څه دی فیوچر کې کوم ځینو کول غواړي لري پرتی علاقې دي هغه ځینو تاسو د رسایي د لپاره څه طریقه کار دی که تاسو د زما په خیال باندې چې ډیر کم خلک بعد رائټ ټو پبلک سرویس کمیشن د کار نه خبري هغه ته ویلې می ځکه چې باجوړ کې میجارټي خلکو ته دې پته نشته
د کمپین لپاره یا د خلکو د پوهې د اویرنس لپاره پلان څه دی مخکې؟ حاجی زمون خو داسې چې هر کوارټر زمون خپل ورک پلان پای کې زمون د اویرنس لپاره چې کنه خپل سیکشنز دي خو تاسو موږ په کلو کې چې کوم اویرنس کوو دا غي زمون طریقه کار دی چې زمونږ او د لوکل ګورنمنت ویلیج سیکریټریز هایر کړی دي بیا اوس د لوکل باډیز الیکشن کې چې کوم چیرمن دغه سره کم کابینه ده نو مونږ د ویلیج کونسل د الیکټډ ریپرزنټیټیو پلس د ویلیج سیکریټری سره چې کوم نه رابطه وکړو هغه نه ډیټ او ټایم چې کوم نه والو مونږ چې ته په خپل وجره کې چې کوم نه کسان ناغون کې او دا غي سره وکړو مونږ شروع چې کوم نه د تحصیل خار د غن اغسته ده مونږ چې دا فعلا نږدې دي زموږ ملک تجربه مو شي او غوي بم نور بم داسې چې کوم نه لکو نیکست بیا زموږ چې کوم نه کله ان شاء الله تحصیل خار کمپلیټ شي نو بیا نیکست په پس مونږ بیا سلارزو تحصیل ان شاء الله چې کوم نه خبرو صحیح دي اوریدونکو کتونکو ته وداو چې موږ سره رحمت حسین صاحب دی ډیسټریکټ منیټرینګ افیسر دی یا ډیسټریکټ انچارج منیټرینګ افیسر د رائټ ټو پبلک سرویس کمیشن درته وي دا تاسو ما رائټ ټو سرویس کمیشن وو تاسو به رائټ ټو پبلک سرویس په اپ او لور باندې چې کوم دی د نمونه ولې شي کنه دا تاسو شارټ کټ کړی دی دا سیده جی چې دا اصل کې دا قانون چې دی رائټ ټو پبلک سرویسز دی جی کنه ټیک شو جی بیا لکه دا قانون پوره دا شو د عوام خدمت د لپاره کوم قانون جوړ دی مونږ یې شارټ کو رائټ ټو سرویسز کمیشن یا چې کوم نه رائټ ټو پبلک سرویسز کمیشن سیم خبره ده نو پبلک کپکه مونږ اسکیپ هم کو او لکه بیا رائټ ټو سرویسز کمیشن هم ویل شو د دې ډیفرنس پکې هم نشته یو اوریدونکو کوتونکو ته په یو بل خبر باندې پوي کوم موږ ته ډیر کسان داسې مرাজি یو د رائټ ټو انفارمیشن کمیشن آر ټي آی دی رائټ ټو انفارمیشن کمیشن په ذریعہ د قانون د ترو باندې چې کوم نه دی یو ډپارټمنټ نه تاسو معلومات رالې ټیک شو جی نو هغه دا قانون د لاندې راغسته شي ټیک شو جی صحیح او هغه مونږ فیسیلیټیټ کو دا غي ډیمو خو جی 2013 کې چې کوم شوی دی دا غي ډیمو په ډیسټریکټ لیول نه نه په ډیویژن لیول سره ناسي خو هغه مونږ وایي یو قانون دی او دا خويندرونه خو زمون خويندرونه دي نو که هغه زموږ افیس ترا شنو ته مونږ معلومات ورکو هغه په دا طریقه کار باندې پوي کو چې څنګه برالي معلومات نو پدې کې عوام دی یو ډیفرنس کوي چې دا قانون رائټ ټو پبلک سرویسز دی او آر ټي اس کمیشن په نوم باندې د دې ادارې شته آر ټي اس کمیشن مو وایو آر ټي اس کمیشن او موږ افیس دلته چې کوم نه نو پس په دې کې موږ دوه دوی معلومات ورکول شو او کار موږ د عوامو د آر ټي اس کمیشن د لاندې دغه چې کوم نه کوو صحیح جی دا ته باجوړ کې تر اوسه پورې د کم هغه محکمې دي چې دا غي خلاف تاسو ډیر زیات شکایتونه راغلي چې دوی کار نه کوي دوه داسې محکمې دي چې د هغې باره کړی یو د پولیس باره کې جی راځي او یو چې کوم نه د لوکل ګورنمنټ ډیت برث سرټیفیکیټ باره کې او د هغې نه علاوه او میریج سرټیفیکیټ هغه باره کې او د هغې نه علاوه پولیس موږ سره او سپیسیفیکلی بیا په هغې کې اف آی آر باره کې راځي د هغې نه علاوه د ټولو نه سیوا د نان نوټیفاید سرویسز کمپلینټس چې راغلي دي نو هغه د ایجوکیشن راځي هغې لکه ډیلی بیس باندې زه ویلی شم چې هغه تقریبا 2 او 3 کمپلینټس موږ ته راځي ایجوکیشن حوالې سره څه کمپلینټ راځي ایجوکیشن حوالې سره زیات تر چې کوم نه د دوی د کم پی ټي سی فند نه کم ټیچرز هایرینګ شوي دي یا چې کوم نه ماشومانو ته کم سټیشنري یا سیسیزونه ورکړی شوي دي د هغې باره کې کوم نه کمپلینټس چې کوم نه موږ ته راځي خو د هغې بیا زموږ خپل طریقه کار هغه طریقه کار باندې هغوی سره چې کوم نه هغه ډیل کړو لکه سټیزن فیسیلیټیشن زموږ مطلب دی نو هغه زموږ د دې قانون د لاندې نه خو بیا موږ خپل هغې خپل یو پورټل دی طریقه کار دی هغې د لاندې هغه سټیزن فیسیلیټیټ کړو لکه پی ټي سی خبره تاسو که پی ټي سی پاڼ نه چې کوم دا کسان هایر کړي جی نو دې حوالې سره بیا تاسو خو زما په خیال چې فردر څه نه شئ کولی دا خو به د هغه سره باري چې ما فرض که یو څه ته اپلای کړی دا او په هغه اپلای کې زما کار ډیلی شو بیا دا خو په هغه خوټ بورډ او یا په هغه اقربا پرورۍ کې راځي دیو سره به تاسو چې کوم دی په دې کې څه کاروایي کولی شئ جی زموږ د کمیشن موږ په 3 سیزونو باندې کار کوو پیله دی چې یاره دا سروس دی په ټایم میلاو شي صحیح ټیک شو ټایم باونډ ډیلیوري اف نوټیفاید سرویسز ټیک شو جی دویم دی موږ سره د
ترانسپیرنسي چې پکې ترانسپیرنسي چې کوم نه دا په دوه قصه باندې موږ ډیفاین کو یو دا چې یاره ته ډایرکټ د چانه سره ډیماند وکې فاینانشل پیسو مېسو یا نور څه داسې ډیماند ته وکې بل د ترانسپیرنسي ډیفینیشن دا دی چې یاره ستا د ډومیسایل لپاره 3 فارمونه پکار دي مثال کې تور پر ټیک شو او تا ته اوس راشي کس او ته چې کوم نه او ته چې یاره 3 نه مال وسره دا فارم هم راوړو مال وسره دا فارم راوړو غاله به کار کیږي دام ترانسپیرنسي کې راځي ته چې داغه څومره لوازمات دي عقبات اکسترا به نشي غسته لکه کار نه کوي او څنګه هلي باندې نه باندې کوي دا غینه علاوه بل هله باندې پکې دا کولای شي چې او هو ستا پکې دا فارم پکاور د پکې نه راوړي او بیا ول تور شغ فارم راوړي بیا ته او هو دا خو پکې بل فارم پاتې کړی دی نه اټ وانس به وته وي په یو ځل به وته وي چې ستا دا شیدونه پکې انکمپلیټ دي ته دا شیدونه راوړه بیا وته چې کنه نیکسټ ټایم وته نشي ویلې او درې مونږ کار کو کوالټي چې سرویس کوالټي می چې اسنه کار وته کړی او نیمه وته کړی مثال کې د مثال باندې کړی دی او د ای سی سیب د سخته پکې پرې خې دی او د مثال ورکړ چې دا ستا د مثال شو نه کاربم کوالټي کمپلیټ بي ټیک شو جی نو تاسو اوس به موږ غپېله خبره ترا شو سرویس ټایم خبره چې کوم د سرویس ټایم چې موږ وکړه کنه سرویس ټایم او ترانسپیرنسي او کوالټي او جی نو کدا کیږي نو په ایجوکیشن کې بیا دا سکیږي نو ترانسپیرنسي باندې زموږ چې کوم نه دغه خپل دغه سان د 3 سیکشنز کې موږ ډیوایډ کړی ټایم باوند ډیلیوري ترانسپیرنسي او کوالټي نو هغه ځکه موږ دا به تاسو کاروایی کولای شئ کاروایی شي کنه کی یا تاسو چې کوم دغه کمپلینټ راغلی او دغه کې تاسو به کاروایی نه کړی اخو اصل کې زموږ ډومین کې نو کنه جی خدایغه د پاره چې زموږ کم د ډیسټریکټ د ډیمو ډیشبورډ د کمپلینټ چې دغه سی ام سیب سره سی ام کمپلینټ سیل او پرایم منسٹر کم سیل هغه سره موږ بیا ډایرکټ هغه ته چې کوم نه هغه کمپلینټ فارورډ کو تیشو خو د کمیشن چې کم ډومین دی د قانون د امپلیمنټیشن دی نه دغه ډومین نه دغه ټایم د پاره چې کوم دی اوټ دی دغه ډومین کې نه راځي خو موږ د سټیزن فیسیلیټیشن لپاره هغه کمپلینټ نه کوو اوس پکې بیا موږ آی کې دانه شو کولای چې هغه ته زویم چې په دومره ډیس کې ته چې کوم نه کمپلینټ حل کا اذروایز پتا باندې پینالټي امپوز کیږي نو هغه سونه پینې کیږي باقي هغه کمپلینټ ریزولوشن چې کوم نه موږ په کار کوو خجی دنده چې کوم مجهول سیول کولای کې کوم د تری دی یا محکمې دي جی جی دا غي دنده چې کوم خلک کار کوي هغه تاسو ټریننګ ورکړی دي ها داغه مونږه 2 ټایمز داغه ټریننګ شوی دي او په یو ځای مراوخت داغه مونږ ټریننګ کړی دي داغه نه علاوه هر کوارټرلی کم از کم څومره ډیزیګنیټډ افیسر نه مطلب دا دی چې می ډومیسایل کم کس ور کوي اپ کار کوي ایته مون ډیزیګنیټډ افیسر وایو بلی اپیریټ اتھارټي چې دا ډپارټمنټ کم هډ دی اوس د ډومیسایل کم د ډي سی سیب سرازي نو په ډیسټریکټ کې بیا دا غي هډ چې کم نه ډي سی سیب دی ټیک شو جی نو مونږه غ ډیزیګنیټډ افیسر چې کم نه غ فولي ټرین کو هر کوارټر کې چې کم نوي سرویس راځي پاغه باندې نوي طریقه کار باندې کو دا غوینه منثلی بیس باندې مونږ ډیټا راځي په ډیټا فارمیټ باندې کوو دا غي بیا موږ یو ریپورت جوړو هر 2 منث بعد یا 1 منث بعد زموږ ډیسټریکټ سټیرینګ کمیټي میټینګ پای کې ډي سی سیف چیر پرسن او ډیمو سره ایز سیکریټری ان باقي هډ اپ ډپارټمنټس پای کې کوم نه ممبرز دي نو هغه میټینګ کې موږ فرست 10 منټس مونږه هغه اورینټیشن کوو ریفریش کوو ته دا کورس وته ریفریش کوو نو دا څه هغه مونږ اورینټیشن کوو کوو ها د ډپارټمنټ خبره وکړه د خلکو خبره وکړه ستاسو په خپل خیال باندې چې څه کول پکار دي د ستاسو خپل نظر څه دی چې خلک چې کم دی اورال انلارج کیپاسټي کې خلک چې کم دی پوهې شي په یو ټیم باندې هغه ته پته ولګي ځکه چې لګه اوس زه خپل باندې د خار تحصیل ما جرنالست یم تاسو دفتر ما کتلې دي ما د دومره علم نو تاسو د کارونو حواله سره نو بدغه کې تاسو سوې خپل څه سجیشن دي چې څه وشي داسې چې دا غي د انلارج کې چې کوم دي خلک خبر شي او خلکو ته پته ولګي داغه یو خو بهترین پلیټ فارم او ټاپ موست باندې چې کوم نه وایو کنه دا تاسو دا ریډیو ده د امن आवाज سونو اف ام 96 کنه دا زیات تر خلک اوري دا نور چې کوم نه کم ریډیو سټیشنز دي یا سوشل میډیا باندې کم زیات تر خلک ګوري او اوري هغه پلیټ فارم هغه مونږ سره راشي زموږ افیس ته راشي
مونږ خپل ځایونو ته راوغواړي هغوی سره مونږ داسې سیشنز وکړو نو دې ترو چې کوم نه ډېر خلک خبر شي. دویم دا ده چې څومره د الیکټډ ریپرزینټیټیو دي چیرمین نه دا سره کم کابینه ده د هغې نه علاوه کم ریسټریکټیز